بچوڑو اخیره سبق در تواما بچوڑو زما دا اخیره سبق دے دا بڑیر فیده منی زا حافظ تموام زا عالم تموام مشرانو دا زمون دا مدارس و تعلیم دیخوا زا حافظ تموام عالم تموام حافظا غٹ سڑیشا خود پلارنا غٹ سڑیشا خود مورنا غٹ سڑیشا خود استازنا که دا پلار نغٹ سوی زما شاگرد بنای خوا کو کور کی دا بیبی نغٹ سوی بیا با زما شاگرد نای خوا دا با زما تعلیم نی گوره زما تعلیم دادے چی غٹ سڑیش خود پلارنا غٹ سڑیش خود مورنا غٹ سڑیش خود استازنا دا دی دریو نبا نغٹی گئے دا غٹ غٹ چیین ہے کنا دا ملک چی سنڈی کنا دا دا مور نی غٹ زکا خوا دا زکا غٹ شوی خوا دا دا پلار کچی زکا غٹی کدے دا مور غٹ شو بیا با دے غٹ نی خوا بیا با دی ورکی ورک 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 بیا با سو پی جنیم دا چی غٹی نو دا پشا دا مور لپی خوا دا چی سمندر اینه دا پشا دا پلار لپی خوا یو عالم راگے مورتوی موری چی تقریرو کما اندوان مسلمانان شی زما پتر یہ بچیا دا دی مور برکت دے استا برکت دے وی آو وی سنگ موری ما تعالو آئے وی بچیا تا چی رکوٹے بھی تب ما پیو تا ورچے ولی نو ما بڑون بیاو دسو کو ما بیاو دا سپتا دخپلی سینی پین دی خوروی دیخوا بچیا او اس چی دا تقریر لوزی زکور کی مسلوہ چوما زد برکات منزو کما زد رب تلاسو لوچت کما چی زما بچے و تلے ربا بخلقی اثر پیدا کی ربا دین اسلام داعی کی بچیا تا تقریر کئی حکور کی دیو فقیر امور پا مسلح ناستی بچیا دا زما دعا دا زما دعا دا خواہ دا سبق بنائی روی نن چی کور تلاشی دا قرآن حافظہ تا تو بمور خوشحالی گی طالب لاس کو لئی طالب تندیخ کو لئی طالب دا خلق کو لئی دا دخکولولو قابل دا تندی دخکولولو قابل لے دا لاس دخکولولو قابل لے بچیا طالب امور تندیخ کو لئی طالب امور لاس کو لئی خو بچیا تب دا مور مختنیخ نیف گورے خوا بچیا بچیا تو با دا پلار مختنیخ نیف گوری خوا بچیا بچیا تو با دا پلار مختنیخ نیف گوری بچیا زدی امت تا یو سبق ورکوما نن مالا پلارانو گیلرا وڑی دا وی مولی سے زپے پا بار ملکی ڈگری وکما اچھے کور تراشی نا خبری پا انگریزی پیزی بیا پا جبا نا پوئے گا مولی سے اب یا ماں نپی جنی بولی سے زوام موری زینن در لے گما زما سبق اس تکا کنا زوام مور بطاخ کو لے اتی جسی لے مخت گورا غلے غلے جسی دا پلار مخت گورا تانا با مور خام خاتا پوس کی چی بچیا زخو جٹا موریم زخو پر روٹائی پا خولو پوئے گم زخو پر زی چارو کولو پوئے گم تزما مختولے گورے وی موری تب جٹائی تب حافظہ نئی تب عالمہ نئی خوزا چی ستا مختو گورا مانا اللہ دا یو حج قبول شگی اجر چی مانا با یوازی قرآن نوئی مانا با دا مور مخون ہوئی مانا با دا پلار مخون ہوئی بچیا نن چی کور تورشی تا با پلار مخیم لی دلی نن ما تو گورا نن ما نا سبق ازدکو بیا ورشا اسی بکینی دا پلار مختب ٹیخ ٹیخو گوری دا پلار مختب دیسی خپا نظرو گینی تا تا باباوی بچیا زما خو پا مخ گیر نشتا زما خو پا مخ گیر تا زما مختب گوری بابا که گیر دی پا مخ نشتا دی اگا معاملہ دی دا رب سر دا اما سر ندا زتا تا حکم نشم کولے چی گیرو پریدو زتا تا حکم نشم کولے مال اخپل مدرسہ اجازت نراک حکم بنکوبا او نپل بکوبا پٹا پٹا بدعا وارم چی ربا زما دا پلار پا مخ اگد گیر راولے خو بابا تا تو ویلے نشم چی پریدو گیرا مال دا مدرسہ تعلیم را کرے دا پلار مختبو گوری قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم تا تبا بابا وی زما گیر نشتا دے تبا ورطوائے بابا امام الانبیاء ویلی دی الوالد اوسط ابواب الجنہ پلار دا جنت پا دروازوں کی دا مینز دروازہ پلار دے بابا زما خود جنت دا مین دروازہ کستا گیر اشتاو کنشتا کزا حافظ ما کزا پا طول دنیا کی لوی عالم شما بچیا خود جنت دا مینز دروازہ دی پلار دی بچیا تب حافظی خو زما خون دادا چی دا مور دا خپیر آلا او دا دیسی پا غیق کک دا او سر دا پگڑے
مور نه د خپې چاپي کوه وای مور به وی بچیا غلی شه زه ګناهګارېږم ته حافظ یې مورې زه به حافظ یم خو ته مورې د دې خپو د لاندې زما جنت پروت دی مورې ما به نه منې کوې ما به نه منې کوې پلاره زه به دې بچی یم ښه بابا چې مې دله درکو دا به دې بچی بابا خدای دې مه محتاجه کوه موږ نن خلق ولیده چې پلار یې بیمار شي چې پلار یې بیمار شي د خدمت یې بیا څوک نه او چې نیکعمله زوی هغه وله نوکر ونیسي وی تاله به زه 10,000 روپۍ میاشت درکوم زما د بابا خدمت زوم الله اکبر د بابا خدمت به ته په نوکر کې ستا د بابا زنکدن به د نوکر په غېږ کې خېږي نوکر ورته ټلیفون کې پلار دې وفات شو دی راشي زوم پلاره مورې خدای دې څه کومه بابا کو بیمار شولې که د خدمت محتاج شولې د حافظ چې مې درکو د عالم چې مې درکو پلاره د دې پګړۍ سره به دې سر ته ناسمه سر به دې چاپي بومه او دا شمله به دې په مخ پرته وي بابا مورې خپو ته به دې ناسمه او دا شمله به ستا په خپو پرته وي بابا ستا خدمت زه په نوکر نه کوم بابا زما نظریه دا ده چې ستا زنکدن به زما په غېږ کې وځي او دا شمله به دې په مخ پرته وي ښه مورې ستا زنکدن به زما په غېږ کې وځي زه د جنت د مین دروازه نوکر ته ورکم دا زه نوکر ته نه ورکوم بابا دا بچی به م پکارېږي دې ته وګورئ دا درته په تسلی وامه مونږ ولیدل مونږ ډېرو ګرځېدلو د پلار د جنازې ټلیفون ورته وشي وایي زه نشم در رسېدی زه تاسو همرې جنازه کوئ زه به درشم الله اکبر او ما چې کوم تیار کړی هغه راشي د پلار کټ ته ودرېږي غونډه دنیا ولاړې لوی لوی علما ولاړې یو ینګ الک را مخې ته شوي الله اکبر زم دا خو ډېر معصوم بچی دی وایي دا چې کومه مور مړه ده دا د مور حافظ بچی دی نن د خپلې مور جنازه بچی کې الله اکبر ما دا نظاره ورکړله ما داسې بچی درکړه ستا په کټ په ودرېږي بابا ستا جنازه به کوي بابا ما داسې بچی نه دی درکړی ښه چې هغه ودرېږي میلمانه روسخت یې نه د کور کلي خلک روسخت یې او نور ډوډۍ له راځئ روټۍ تیاره ده ما چې کوم بچی درکړی بابا چې ستا جنازه وشي مورې هغه به یې کوز سر ته ولاړي وایي بچې آمن الرسول بما انزل الیه من ربه والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله پمخ پید اوخ کو سیلاب را روانی استاد خزید کټ خپوت سر خپوت بدی ولاړی بابا چې جنازه وشي ز بچی د مټ نه ونی سم راځه بچیا راځه نه مولي سي ما دلته پریدا ما پریدا زوم زبچیا دا خو دفن شوله مولي سي مالک دی خزي سره پریدا دا زما د مور د قبر خزده دی مور په ما حفظ کړي دي ما اسی د مور دی قبر ته یو غنټه پریدا تاسو زئی ز حافظ بچي د مور د خزینه په زور جدا کوم او ما پریدا وا ز حافظ ما زبا اسی د مور د قبر خواته ناسب ها ز دسی بچي تیاروما ابدي خزن ولي بابا ابا رب ته سفارش کوي ابا تا ته اخیر رکوع وای په مخ به د اوخ کو سیلاب را رواني دا زمونږ د مدارسو تعلیم دی بابا نن دی بچو ته وګوره څنګه را لېږلی و تا چې را لېږه دا پګړۍ یې وه تا چې را لېږه دا ویښتۍ داسې و بابا دا مخې داسې و مورې تا ما له خالي سیده را لېږلی و او ما درله نن حافظ قرآن واپس کو درو مې لېږو ای د امانګړ خلکو ای نارینو ای زنانو ستاسو تعاون رنګ راوړی دی ستاسو روټو رنګ راوړی دی راشئ نن د قرآن حفاظ تیار کړل راشئ هغې باغ رنګ راوړی دی تاسو چې کم باغ لګولی و هغې باغ رنګ راوړی دی هغه باغ رب قبول کړی دی ربه زمونږ چې څومره ژوند دی ربه که مونږ یو که نه یو دا باختر و تازه وساتې ربه مالیار به پې بدلیږي ربه مونږ په دې نه یو خفه چې مونږ به مړه شو زمونږ دې مړه شو خو ربه دا باغ مړاوي کېدو ته مه پرېږدې ربه نن یې په ما تازه کوي سبا یې په بل تازه کوي رب دې دا بهار دا مینه او دا باختر و تازه ساتي و آخر دعوا